أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. مخیاتونو کې تذکرہ د بعضی منافقان ہوا. دی قرآن کریم کې سوچ ولې نه کوي، دارنګې بے تحقیقه خبرې خوري. څوک لګیا دي د چا په سر باندې خبرې کوي، بهتانونه لګوي، غلط رپورټونه پیش کوي. وچ پوچا پزول خبرې خوري، بعضې دې دپاره چې خلکو کې خوف و هراس پیدا شي، او بعضې داسې چې هغې ته دا پته چې دا خبره صحیح نه ده لیکن وایي، او بعضې داسې دي چې هغې ته دا پته چې موږ په خپله باندې د دې د حقیقت نه یو خبر، خو دغسې موږ خبره اورېدل نو مخې ته پیش کوي. دې دواړو نه منع کړی شوې ده، داسې بې ځایه خبرې مه کوئ. بیا د قرآن و سنت تذکره وه، دا د الله رب العزت فضل و رحمت دی تاسو باندې. دارنګې د جهاد خبره وه چې مؤمنان تیارول، هغې له تیزي ورکول ستا کار دی، نور ویستل ستا کار نه دی. ته خو د خپل ځان مکلف یې، ستا نه خو به ستا د ځان تپوس کېږي. هر یو سړي ته دا خبره ده. دارنګې څوک چې د ښه کار دپاره یو سړی وباسي، د یو ښه کار دپاره سفارش وکړي، یو ښه لار خلکو ته ښکاره کړي، نو د هغه دپاره د هغې ثواب او اجر وي. څوک چې بده لار خلکو ته ښکاره کوي، بده لار شروع کوي، د بدې لارې سفارش کوي، د بد کار سفارش کوي، په بد کار باندې سړی را اړوي، نو د هغه دپاره به د هغې د وجې نه بوجي ګناه وي. بیا د سلام تذکره وه. سلام چې تاسو ته کولی کېږي نو د هغې جواب په ښکلې طریقې باندې ورکوئ. کله چې صحیح طریقې باندې سلام کولی کېږي نو سلام هغه د اسلام په طریقې باندې پکار دی. دارنګې دعوت ورکول دي، نو دعوت ورکول هم په صحیح طریقې باندې پکار دي. قیامت ورځ را روانه ده، الله به تاسو ټول هلته کې جمع کوي. نو الله رب العزت صحیح خبره تاسو ته رښتیا خبره وکړه، د الله نه بل څوک زیات رښتونه نشتی. بیا د آیتونو کې چې کله د منافقانو تذکره وشوه او مخکې نه خبره را روانه وه، غزوه احدو په هغې کې منافقانو ناغي د نیمه لار نه واپس شوي، او څه منافقان داسې وو چې هغه تلي وو. نو دا منافقان لګیا دي سازشونه کوي. څوک چې تللی نو هغه هم جاسوسي کوي، او څوک چې واپس شوي دي نو هغه ځان لګیا دي ځای لرې وي. نو د دې منافقانو په باره کې یو کلکه فیصله وکړي، هغې کې دوه ډلې کېږئ. ما دو ټوک فیصله پکار ده. دغه منافقان
چې الله کله گمراه کړلی نو تاسو ول د هدایت نوم ولې ورکوئ. دارنګه دغه دی غواړي چې تاسو دیم کافر کی لکه څنګه چې دی په خپل کفر کړل نو تاسو په خپل کې دا ټول تاسو یو شان برابر شئ. نو دې سره دوستانه تعلقات مساتئ. بعضی خلک بداسي چې هغه په بل ځای کې مکه کې وي دلته کې راتلل بغواړي ستاسو سره به لرې نه تعلقات قایمي نو سو پورې چې هغې تاسو ته راغلی نه نو هغې پورې هجرت یې نه کړی نو د هغې سره دوستانه تعلقات مه ساتئ. کم چې کافر دي د هغې باره کې خبره کوي. بعضې خلک به داسي چې هغه به ستاسو خوالم راځي او د نورو خواله به هم ځي. نو که ستاسو خواله راځي په دې طریقې باندې چې د هغې سره ملګرتیا یې په جنګ کې نه کړي نو ټیک ده دا الله ستاسو په لاس کې درکړلی تاسو ته محتاج کړلی نو د دې سره ښه سلوک وکړئ خیر دی. لیکن کم خلک چې هغه د ستاسو په مقابله کې د هغې سره ملګرتیا کې مرسته کوي نو کم ځای چې مومئ نو نه صحیح وی وجنی ختمه کی خبر اخلاص کوي. دانګې نور خلکو د هغې تذکرم کوي د هغې دپاره هم دغه فیصله پیش کوي. ورپسې بیا د مسلمان د قتل هغې خبره به کوي هغه به بیا بل حکمي بیا انشاءالله بیا بشي. فما لکم فی المنافقین فئتین سشوی دی تاسو لا چې تاسو د منافقانو په باره کې دوه ډلې شوي یئ. والله ارکسهم الله ذلیل کوونکی دی دی لره بما کسبوا په سبب د هغې چې دی کم کسب کړلی. اتریدون ان تهدوا من اضل الله آیا غواړئ تاسو چې تاسو د هدایت والا ووایئ آیا غواړئ تاسو چې هغې له دې هدایت ورکئ هدایت دی ورکئ هغه چاله اضل الله چې هغه الله گمراه کړلی چې الله گمراه کو نو ته به ورته څه هدایت ورکې یا چې الله گمراه کړلی نو تاسو هغې له نوم د هدایت والو څنګه ورکوئ. ومن یضلل الله فلن تجد له سبیلا او چاله چې الله گمراه کو نو چرې وبه نه مومې ته د هغه دپاره لار د نجات لار به د هغه دپاره نه وي. ودو لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء غواړي دي چې تاسو دیم کفر وکئ لکه څنګه چې دی کفر کړلی فتکونون سواء نو شئ تاسو برابر شئ. ولې هغې کافر دي نو تاسو دیم کافر کی نو که تاسو داسې غواړئ نو بیا خو جو خبر خلاصه ده. او که دغه کفر نه غواړئ نو فلا تتخذوا منهم اولیاء نو منی سئ د دې نه څوک په دوستانه باندې حتی یهاجروا فی سبیل الله تر دې پورې چې هجرت وکړي دي د الله په لار کې هجرت وکړي نه الله ورسره دوستانه تعلقات ساتئ کنه هغه ته دی وي یا ته دې سره دوستانه تعلقات مه ساتئ راضي نه هغه په دارالکفر کې دی او ته په دارالاسلام کې نو د هغه سره دوستانه تعلقات مه ساته دې ته راکاږي هغه طرف ته نه که هغه کې ایمانی نه هغه دې راشي ستا خواله هجرت یې وکړي که نه. فإن تولوا که شا کړه دي فخذوهم نو نیسئ دي لره واقتلوهم او قتل کوئ دي لره حیث وجدتموهم کم ځای چې تاسو مومئ دي لره کم ځای چې مومئ نو وایئ نیسئ قید یې کوئ. ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا منی سید دینا دوستان او نه مددگار دوستانه تعلقات د دې سره بنه ساتي د دې نه به امداد نه غواړي راځه زما امداد وکا نه کافر نه امداد مه غواړه د دغه سي منافق نه امداد مه غواړه. الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق مگر جنگ مکوئ نسئ مو هغه چاله را چې
یصلون الی قوم چې یوځای کېږي دا قوم سره بینکم و بینهم میثاق چې ستاسو منځ کې او د هغوی په منځ کې لوز دی دا د خلکو سره دي دا خلکو ملګرتیا کې د هغوی سره یوځای کېږي ځان د هغو نه ګڼي چې تاسو د هغوی سره لوزونه کړلي لوز یې کړلی او دیم لاړ هغوی سره کېناست نو ده ته بیا څه مه وایه الا الذین یصلون الی قوم مگر هغه کسان چې یوځای کېږي د داسې قوم سره چې ستاسو منځ کې او د هغوی په منځ کې لوزي او جاؤکم یا داسې چې راځي ستاسو خواله حسرت صدورهم چې بندي سینې د هغوی سینې بندې دي خفه دي په څه باندې ان یقاتلوکم د دې خپل لاسونه بند کړلي خپلې سینې بندي کړلي د دې نه چې ستاسو سره جنګ وکړي او یقاتلو قومهم یا جنگ وکړي د خپل قوم سره ستاسو سره هم جنگ نه کوي د هغې ملګرتیا نه کوي او نه ستاسو ملګرتیا کوي او د هغې په مقابله کې هم جنگ نه کوي ولو شاء الله لسلطهم علیکم فلقاتلوکم کچره الله غوښتی نو خامخا الله به دې مسلط کړي په تاسو باندې نو دا تاسو سره به یې جنګ کړی لیکن دا الله ستاسو روب د دې په زړونو کې پرېستل دی نو دې ستاسو سره په جنګ باندې نه راځي چې ستاسو سره په جنګ باندې نه راځي ستاسو سره جنګ نه کوي نو تاسو سره هم جنګ مه کوئ ستاسو خواله راځي او تاسو ته روغه مخکې کوي نو جنګ ورسره مه کوئ ولې که الله غوښتی نو الله به دي په تاسو باندې مسلط کړی نو دی بس تاسو سره د هغې په ستاسو سره به یې جنګ کړی د هغې ملګرتیا به یې کړې فإن اعتزلوکم که دې ډډه وکړه ستاسو نه فلم یقاتلوکم او جنګ یې نه دی کړی ستاسو مقابله کې او القوا الیکم السلام او مخکې کړي د تاسو ته روغه تاسو ته یې روغه مخکې کړله سلامي شي دي فما جعل الله لكم عليهم سبيلا نو نه ګرځول الله ستاسو د پاره په هغې باندې لار د جهاد لار د جنګ ستجدون آخرین خامخا مووی به تاسو نور خلکو لره یریدون ایامنوکم چې غواړي هغې چې هغې دي په امن شي ستاسو نه ویامنو قومهم او په امن دي شي د خپل قوم نه کلما ردو الی الفتنة ارکسو فیها کله چې واپس کړی شي دی فتنې ته شرک ته ارکسو فیها نو ورننوځي په هغې کې دی په هغې کې ور پریوځي ښه داسې خلک دي دی وایي هر څه چې کېږي دی مسلمانان مري او که دا نور مري خو چې موږ پکې سلامت یو ستاسو نم ځان په امن کې کېدل غواړي د هغې نم په امن کې کېدل غواړي کلما ردو الی الفتنة لیکن په زړه کې کفر دی نو کله چې واپس کولی شي دی کفر ته نو ورنوتلی شي په هغې کې ارکسو فیها ورنوځي او پرېوځي په هغې کې فإن لم یعتزلوکم که دې ډډه ونه کړه ستاسو نه ویلقوا الیکم السلام او مخکې نه کړه تاسو ته روغه ویکفوا ایدیهم او بند یې نه کړه خپل لاسونه فخذوهم نو ونیسئ دې لره واقتلوهم او قتل کوئ دې لره حیث ثقفتموهم کم ځای چې ستاسو وس برکېږي په دې باندې واولئک جعلنا لکم علیهم سلطانا مبینا او دا کسان ګرځولې موږ ستاسو دپاره په دې باندې دلیل ښکاره دلیل دی دی ونیسئ او قتل یې کوي ولې دا خو ځان له کافر دي نو کافرو مقابله کې الله رب العزت ستاسو دپاره د هغې په خلاف کې دلیل درکړلی که نه زور ښکاره دلیل ښکاره نو ویې نیسئ او قتل یې کوي کم ځای چې ستاسو په لاس بر کېږي نو هر یو سړی به وجنې نه هر سړی به نه وجنې بعضې سړی داسې چې هغه داسې نه چې د دې نه فایده واخلي نو دلته کې دا بل حکم ذکر کوي څلورم حکم دی مخکې درې حکمونه ذکر شي
دلته څلورم حکم دی قتل کې د قتل نه ځان ساتئ. ما کان للمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ، ندی جایز دی یو مؤمن د پاره چې قتل دی کې یو مؤمن لرا. ما کان للمؤمن ندی جایز، دا ناجایز کار دی، نه حرام کار دی. وما کان للمؤمن ندی پکار هیڅ یو مؤمن لا یقتل مؤمن چې قتل دی کې بل مؤمن لرا الا خطأ، مگر کله کله داسې وچی په خطا باندې کار وشي. قتل و درې قسمونه دي، یو قتل خطا ده، یو قتل عمد ده، رستو ورپسې ذکر کوي. عمد کې بیا دوه قسمونه دي، یو قتل عمد ده، یو شبه عمد ده. اگر چې هغه په خطا په زمره کې راځي، نو عمد دا دی چې چوڑکی دی بس راویستا، توره دی راویستا، ټوپک دی بس راویستا او دی ویش پی، هغه تی راسم کو، هغه دی پیو او هغه دی پیو او ویشتو، هغه اولګی دا مړ شو، دیتا قتل عمد وی. یو قتل خطا ده، په خطا باندې یو کارو شو، تا هغه نه وجنو، هغه دې نه وجو خو ولګېد. یا بعضې داسې کارونه داسې گزار دی ورکو چې هغې باندې عام طور باندې زخم پې نه کېږي، هغې باندې سړی مري نه، لیکن هغه مړ شو. داسې کېږي کله کله، سوکې وله ورکو په سوک باندې سړی مړ شو، سپېړې ورکړه په سپېړه باندې راتاو شو مړ شو، یا د ګیټۍ گزار یې وکړه ګیټۍ باندې سړی مړ شو، نو دې ته قتل خطا وی. شبه عمد دې ته وی چې یو سړی ویشته هغه ځینې لر نه یو سړی یو شیخ کاري دوی دا چې ته سارانۍ بیزه ده یا بل څه شی دی، او دو ته راسم کو هغه وویشته، نږدې ده چې ورغی سړی و، نو دغه ویشتو نیت په د ویشتو یې کړلی، لیکن هغه شی خطا که، هغه کوم شی چې و هغه د ده په نظر کې یو شی دی، هغه بل شی و. کله کله داسې په یو سوکه باندې یو ښکار روان دی، سارنۍ بیزه روان نه بل شی روان دی، دغه ته ټوپک چې راونی ویشتې، هغه ځینه بل یو سړي سر راښکاره که، هغه د سره وونه و ده چې ویشته، نو هغه بیزه ویشته، هغه اوسۍ یې ویشته، یا بل څه مارغه څه شی ویشته، ناڅاپه هغه هلته کې راپورته شو، نو بل شی خطا شو، دی ولګېد، سړی ولګېد. نو ما کان للمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطا، ندی جایز ندی پکار د یو مؤمن د پاره چې هغه دې قتل کی یو مؤمن لره مگر په خطا باندې، که کار وشو د نه په خطا باندې وشو. نن سبا قتل خطا کې ودام راځي، په ګاډي باندې یو سړي څوک ووهو، یو خو په قصې وایي، نه خو قص باندې نه، خطا باندې تیز روان دی، بریک ونه لګې، سو شو، او نه یو یې مخې ته ټارګېټ کړی چې نه زه ولمه دی پې وهم هغه چې مړ شي، او بیا بل شی دی ګاډی بارودو ډک کړلی، ران یې ځي او دلته کې دی یو آبادي دا څه خلک دي څه کسان ناست یو هغې لی را پرېږدي، دا بیا خو دا بل شان قتل دی، دې ته خطا نه وایي. قتل خطا دې ته وایي چې د ده قصد د وهلو نشتی، ولګېد. نو دارنګې کسان پراته دي، او دا بعضې خبره کېږي دغسې، د مور او د وړوکي خبره کېږي، مور پرته ده، وړوکی یو سره خوا کې پروت دی، مور پې راواغوښته، وړوکی مړ شو، دغسې یوازې د مور خبره نه ده،
یو غټ سړی د غټ سړي په خوا کې وړوکی سړی پروت دی کمزور دی هغه چې راواغو شو هلته کې د سای بند کړه اوس دې نه ډقېدی شي هلته کې کمزوری دی هلته کې بل سړی زیات دی غټ دی خان بابا په شانتي دی غټ شی دی نو هغه بیا څوک لګي په منونو باندې سړی دی مشهور یو سړی دی چې ته خلک زوتۍ پته نه لګي هغه پروت دی د هغه په خوا کې بل یو سړی پروت دی کمزوری غوندې کې هغه چې راواغو جو سړی مړ کړ نو دې ته هم قتل خطا وایي نو هغه باندې هم د قتل خطا سزا به هغه هم ورکولی کېږي ولې احتیاط پکار دی دې کې اگر چې په خوب کې شی دی ته احتیاط ول نه کوو دا زنانه چې عام طور باندې د وړو سره مخې ته چې کله وړوکی خوا کېږي نه ته موړه جوړوي دې لپاره چې زه ور وانه وړم یا وړوکی روانه وړي دا قصې کېږي نو د مور سره زیاتې کېږي او د نورو خلکو سره کمې کېږي وما کان للمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطا نه دی پکار یو مسلمان مؤمن د پاره چې قتل دی کی بل مؤمن لره مگر کو او شی دا کار په خطا باندې نه په خطا باندې چې او شو نه سبا کوي ومن قتل مؤمنا خطا چا چې قتل کو یو مؤمن لره په خطا باندې فتحرير رقبه مؤمنه نو آزاد ولي په هغه باندې د یو 60 غلام مؤمن یو غلام آزادای دویم ودیت مسلمه الی اهلها دیت به دا به حواله کړی شوی اهل داغه تا اهل دغه مړی تا نو دغه مور پلاری وړوکې دی یو مور دا یو بچی دی نال دغه خو بیا د مور باره کې بیا د دیت هغه مسله کمی د بچی دیت بیا په پلار باندې مور باندې نه راځي نال دغه دیت نه بیا لیکن چې پردې ده نو بیا به دیت یې مور او زوی مور او بچی پلار او بچی دې کې که د قتل مسله رااله نو دې کې بسري خدا آزادول د غلام بېي غلام آزادۍ ودیت مسلمه الی اهلها دیت به حواله کړی شی به اهل داغه تا الا ای صدقوا مگر دا چې هغه معاف کی هغه سوچې کم خپلوان دي کم چې اولیاء دي کم چې ورثه دي هغه معاف کی نو بیا معاف دي نو دلته د غلام خبره کوي نو ورپسې رستو وای کو غلام من نه ملاوي نو بیا بس کوي ورپسې رستو بیا خبره کوي اخر کی ومن قتل مؤمنا خطا چا چې قتل کو یو مؤمن لره په خطا باندې فتحرير رقبه مؤمنه آزاد ولي په باندې یو غلام مؤمن ودیت مسلمه الی اهلها دیت به حواله کړی شی به اهل دغه مړی تا الا یصدقوا مگر دا چې وارثان معاف کی فین کان من قوم عدو لکم کوز دا سړی داداسی چې دا داسې قوم نه چې عدو لکم تاسو دشمن قوم نه وهو مؤمن دغه سړی چې کوم وجل شوی دی د مؤمنی فتحرير رقبه مؤمنه نو پدې کې یو غلام آزاد ول د مؤمن دی مؤمن غلام دا آزادۍ پدې کې دیت نشتی بیا ولې هغه دارالحرب کې دی لیکن تعالی احتیاط پکار ته ولې دا کار کو طالب سزا درکې کنه نام دو یو حق د الله دی یو حق د بنده دی یو حق د ریاست دی دا درې خبرې دي پکې د ملکم څخه قانوني کنه قانون مطابق به تعالی سزا درکولې کی یو حق د مؤمن دی دغه بنده دی دغه انسان دی نو یو د انسان حق دی او یو د الله حق دی ناغله به دیت ور کوي انسان وجل مسلمان وجل نو دیت به ور کوي دا الله حق وهل نو التکی یا به غلام آزادۍ یا به ور پسې وای چې روزي بنسي ور پسې رستو راځي فإن كان من قوم عدو لكم کچری دا داسې قوم نه چې تاسو دشمنی او هو مؤمن دای مؤمن فتحرير رقبه مؤمن آزاد ول غلام مؤمن
وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق او که چردا د داسې قوم نه چې تاسو منځ کې او داغي په منځ کې لوزي فدیه مسلمه الی اهلها نو لوس شوی دی چې موږ به یو بل نه قتل نه کوو یو بل باندې به حمله نه کوو او دلته کې مړی شوی دی په غلطۍ باندې شوی دی نو فدیه مسلمه الی اهله نو دیت به حواله کړی شي به اهل داغه مړی ته وتحرير رقبه مؤمنه آزاد ولید غلام مؤمن فمن لم يجد فصيام الشهرين متتابعين سوچ چې غلام نمومي غلام نشته لکه دې دور کې غلام نشتی نو فصيام الشهرين متتابعين نو لازم دی په د باندې 2 میاشتې روزه پر لپسې توبه من الله دا سانتیا د الله تر طرفنا کې ویلې وی چې هر څه چې کې مری او کچوي غلام با آزاد ہے غلام کم ذکر دی بیا اوس غلام نشتی غلام نشته نو 2 میاشتې پر لپسې به روزه نسی وس خزر روزه نسی نو خزر چې خزر روزه نسی او کسړی روزه نسی نو دا په دې سی وخت کې نسی چې روزه پکې نه راځي او اختری پکې نه راځي په دې منځ کې اختری نه راځي که اختری پکې راغلی نو دا بیا د سره کیږي یو سړی دی نه هغه پکې بې وجې روزه وخوړه نو سړی چې خوري سړی دپاره هر څه چې دی خو به روزې نسی لیکن د ښځې دپاره مسله پکې ده د ښځې چې کوم بیماری ده د بیماری د وجې نه روزې به پاتې کېږي لیکن چې کله بیماری ختم شوه نو روزې به نسی د دقې بیماری د وجې نه دې ته روزې معاف دي لیکن د بل عذر د وجې نه روزې معاف نه دي بیا به سره کېږي داسې وخت کې به نسی چې دا عذرونه پکې نه وي د ښځې دپاره خو عذر دې په لاس کې نه دی وکان الله عالما حکیما دے اللہ پوہ حکمت والا ومن یقتل مؤمنا متعمدا نال دګه د قتل خطا خبرو کړنو دل دګه د قتل عامد خبره کوي په قص باندې په چوڑکۍ باندې په چاکو باندې په داسې چا کټ کول کوي باغی باندې عام طور باندې سړی مري دسی شی باندې وو دسی شی باندې داس شیول را پرې خو مثال په طور باندې یو غټ ته یو غټ چوت کوټه دغه جوړ له هغه ځینې دل را پرې خو او د اعلان چخنا کو دې تم قتل عامد وای اگر چې د بعض خلکو په اختلاف شتي لیکن په کم شی باندې چې عام طور باندې سړی وجل کیږي نو هغه شی او هغه باندې دی او هو په قص باندې وهله پاغه مې چې دی مرشي چې دومره غټ را پرې خو دو بنا په منونو باندې غټي چل کړل ها او ډیر روان دی دغه غټي پر پرې خو هغه دې او چخو مرشو دا دې ته قتل عامد وته وي په چوڑکۍ چاکو باندې په خنجر باندې یا په بل اسلحه باندې اسلحه هر قسم اسلحه چې د بیا هغه باندې چې او وشتونه دې ته قتل عامد وي سړی مرشو ومن یقتل مؤمنا متعمدا چاچ سوچے قتل کی یو مومن لرا پقص بانے فجزاؤہ جہنم نو بدل دے جہنم دے خالدن فیہا ہمیشہ وی دے پائے کہ وغضب اللہ علیہ غضب دا اللہ دے پدبانے ولعنہ اللہ لعنت کڑے پدبانے وعد لہو عذاب عظیما اور تیار کڑے دے پار عذاب لوئی دل دے بازی مفسرین و خبر کئی خالدن فیہا ہمیشہ وی پائے کہ نو چی اسڑے مومن دے دلا سے قتل وشو پقص باندې وشو لیکن وشو نو دا سړی چې مؤمن دی مؤمن د پاره همیشه د پاره جهنم نشتی نو بیا دې ته وایي مقصد طویل دی به ډېره زمانه په جهنم کې یي کله چې الله وغواړي نو بیا به راوباسي ولې دی خو مؤمن که نه دویمه دا ده چې همیشه د پاره دی جهنمي شي نو بیا خبره داسي چې چا قتل کو یو مؤمن پدا سے حال کې چې د داغه قتل جائز غنا نو مؤمن قتل جائز غنا نو پدې عقیده باندې د کافر شو نو چې کافر شو نو د دې لپاره بیا همیشه د لپاره جهنم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلیو من اخذ علینا الصلاه من رفع علینا الصلاه
چا چې موږ ما یې اسلحه راونیوه اسلحه راچوته کړه نو فلیس منا زموږ نه دی ښه مسلمان نه دی مسلمان ما یې اسلحه راچوتی دی نو من یقتل مؤمنا متعمدا چا چې څوک چې قتل کی یو مؤمن لره په قصد فجزاؤ جهنم بدله د جهنم دی خالدن فی همیشه وي پای کې وغضب الله علیه او غضب کړل الله په د باندې ولعنه الله لعنت کړل په د باندې وعد له عذاب الیم عظیما او تیار کړل د پر عذاب لوی ورپسې د بل پنځم حکم بیا ذکر کوي او بیا ان شاء الله او ترجمه به ان شاء الله بیا کوم ټیم زیات شو الله رب العزت موږ له قران او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي ترجمه بیا ان شاء الله سبا سره وایو